الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. در رمضان المبارک میاش ډیر په تیزی سره هغه تیر شوله. داسې وختو ورځې وي او داسې جمعې وي، موږ رمضان را روان دی. د رمضان المبارک استقبال پکار دی او د رمضان لدا تیارې پکار دی. بیا داسې دورو داسې وختو چې موږ د قرآن کریم درس به شروع کیږي، د الله رب العالمین د کتاب درس به بیا هغه دور هم راغی او هغه ټیم هم راغی د قرآن کریم درسونه اختتام ته ورسېده او رمضان المبارک آخرنۍ جمعه ده چې بل په دې رمضان المبارک کې بل جمعه هغه ورانه شي او بیا آینده رمضان هغه ډېر لرې دی. د ورځو پته نه لګي، د سکندونو پته نه لګي، د منټونو پته نه لګي د انسان. په عزتمندو په دې کې الله تبارک وتعالى د جهنم نه خلاصول کوي او د آخرنۍ عشره خصوصي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې داسې کوشش کاو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی: کان یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با
پدې اخرنو لسو ورځو شپو د رمضان کې دومره کوشش کو ما لا یجتهد فی غیره چې په نور رمضان کې به دومره کوشش نه کو. او دا خصوصي د جهنم نه د خلاصې ذریعہ ده. الله رب العالمین په قران کریم کې موږ او تاسو ته وایي یا ایها الذین آمنو اے مومنانو خبره مومنانو تدا ایمان والو تدا چاغي د الله رب العالمین قانون منلې دي د الله حکم منلې دي د الله چې کوم کتاب را لګلې دي نو هغه منلې دي. کلمه ویلې دا لا اله الا الله محمد رسول الله د دې خبره گواہی کړي دا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې دا الله نه ما سوا بل څوک حقدار د بندګۍ نشتا. محمد صلی الله علیه وسلم دا الله بندا او دا الله رسول دی. دا جنت منی جہنم منی قبر منی آغیت حکم دے یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو قو انفسکم و اہلیکم نارا خبل زاننا او خبل کور والا خلق د جہنم د اور نہ بچ گئی. خبل زان بچ گئی قو انفسکم بچ گئی خبل زاننا و اہلیکم او خبل اہل عیال نارن ددا سورنا چاور گرے د دنیا دورونو بشان رے وقودها الناس والحجارتو داغی سوزیدل داغی خشاک داغی لرگی انسانان دیو کانی دی. لرگی نہ پسے کولے کیگی باغی پسے لرگی پکے نہ سوزولے کیگی بلکہ باغا آج گرمی گیو بلولے شی پا انسانانو باندے آو پا انسانانو باندے گرمی گی پا کانو باندے گرمی گی. اللہ رب العالمین فرمائی دا اغور دا جہنم نا زان مساتین اخبل آل و عیال مساتین او کتوی چه او بوزم دا غجیل نا او بتختم اللہ و اننا وطرم تنشکی دے علیہا ملائکت غلاظ شداد پدی جہنم باندی دا سی ملائک مقرر دی سخت طبیعت والدی سخت خیون والدی او سخت طاقت والدی لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دا اللہ نا فرمانی نہ کئی رشوتم نہ چلی گی دا اللہ نا فرمانی نہ کئی اللہ جو دسوائنو اقا کئی زاغین وطل بیانشتا عزت مند رتغ جہنم نہ دخلاسی دا یو سور زفاتی دی چه پدے کے اللہ تبارک و تعالی زکا یو انسان پدے کے ماپ نشا یو انسان پدے کی دا جہنم نخلاص نشا یو انسان پدے کی دا جہنم نجات بیان مندو آغا انسان بیان نشی کے دلے چه دا انسان زان بچ کی. زکا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا جبریل علیہ السلام خیری و تا متوجی شی چه جبریل علیہ السلام وی بعود من ادرک رمضانا فلم یغفر له آغا انسان دی دا اللہ دا رحم نلری شی آغا انسان دی تباشی آغا انسان دی برباد شی چه دا رمضان المبارک میاش برالا تیر شوا آغا انسان او نبخلشا او نبی علیہ السلام بی آمین. ردی وجن اللہ رب العالمین نسوالونا کول او آغا اسباب دا آغا کارون نزان ساتل چه دا جہنم سبب جوڑی گی ناغی نزان ساتل. جہنمیان جہنم تولی زی آغا کم کارون دی چه انسان جہنم تبوزی
او قرآن کریم ډیر بیان کړی دي خو یو سورۃ ملک دا یو کم دیر شمسی بارا پدې کې الله تبارک وتعالى د جهنميانو خبره کړلا چې دا جهنميان بسوي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير دا جهنميان بوي چغه بوي په سختو کې وي په تکالیفو کې وي لو كنا نسمع ارمان کمن درب کتاب اوریدلې وې ارمان بکې لو كنا نسمع ارمان کمن درب کتاب اوریدلې وې درب کلامم اوریدلې وې دا الله خبرم اوریدلې وې او ناقلو ځانم په پویا کړې وې نو ما كنا في اصحاب السعير من بنن پدې لمبو ولور کې نوې دا د جهنميانو خبره ده درب کتاب رښتونه دی دروغ پکې نشتا درب کتاب کې شک نشتا جهنميان بوي کاش چې مونږ دا قران کریم دا مونږ اورېدلې وې پدې مزان پویا کړې وې جهنم ته بنوي راغل نن مسلمان د قران نړۍ لري دی د قران کریم باندې ځان نه پوي کوي کڅو کې وای دیو تبګ نکتی دیناوري آسی د رمضان تیر شي درسونه د قران کریم کی هغه له توجه نه کوي د رب دې کتاب باندې ځان نه پوي کوي صرف ما دومره ختمونه وکړه دومره ظلم وکړه دومره ظلم وایا او د الله کتاب چې د سره پر راغلی او هغه ته شاکړل نبذو کتاب وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان دی خلقو الله ستا کتاب شاته ورزولې دي او نور سیرانی ولې دي په نور څه بسې ګرځي او دا رنګ نور سوای ځان له نوري وظیفه یادای او د الله کتابه شاته کړي دي د الله کتابه گزارلې دي د الله کتاب باندې ځان نه پوي کوي دا ناوري او الله اعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير دیو به اقرارو کی په خپل ګناه باندې ور جهنمی چې جهنم ته یو ګناه نه ده خدل تعالی یو ګناه بیان کړی دا زکه قران نه اورید د دې ټولو ګناهونو جر لدا ټولو ګناهونو جر لدا نو فاعترفوا بذنبهم دیو به اقرارو کی په خپل ګناهونو باندې خو فسحقا لاصحاب السعير هلاکت دې دور والو د پارا جهنم والو د پارا هلاکت دې نو یو سبب عزتمندو چې انسان جهنم ته بوزي هغه قران له وخت نه ورکول دي نن خلک ته قران ویل کیږي یره بس چې کوم درو چې نه خبرای نبی ابا ګناګار یو چې خبر شي بیا کافر کیږي نو څه کې نو ځان نه خبره دا هغه چرته د میسج راشي هغه میسج خبري که په خپل بنه کوي بل ورځي که سپینډر سپینګره دی او ډیر بډای دا هغه وای دی موبایل تاسو ګورئ چرته سبې نظر روپے خو باندې راغل دا غدر سره قدر شتا دا میسج دا هغه قدر سره شته او د رب کتاب باندې ځان نه پوي کې ورې چې کور نه احساس کې ختم لوي ساتلې دي مړې وشي نو قرآن به مړی ته صرف آیدا قرآن دا به صرف دې لپاره وي چې رب یو حرف را دلس نه کې میلاو شي او تلاوت وکما نه عزتمند دغه پیدې وتی اخلي خو قرآن ګور راغله د دې لپاره نه دی قرآن راغله دې لپاره دی مسلمان ځان په پویا کا اے مسلمان وایورا کلونه تیر شي سپینګره شوي او د رب دا خط تاونه کتو د رب دا خط دیوانه ورېدا د رب دې خط لري څټه مورنه ک چې دی کې علامه تسرا لګلې علامه ته کم خطر لګلې دي د انسان د خط قدر د سشتا چې ما دې سره لګلې
خو الله خالق کائنات مالک الملک چې ته پیدا کړې استا مشران پیدا کړلې داغه خط هغه ته خو دې د برکت لپاره هر ماره کې د خوندې کړې دي دا خو د خوندې کولو کتاب نه دی دا خو د دې کتاب نه دی چې خیسته پوښونه ولوکه او پټې کو کېدا وای او برکت پکور کی دا خو د ویلو کتاب دی دا خو د اورېدو کتاب دی دی باندې وزان پویا کې د پویدو کتاب دی خلق هغه په دې باندې توبه واسي چې ټول عمر د قران کریم درسونه کیږي او دې په کې شامل نشي په دې باندې افسوس په دې باندې رب ته جړه او په دې باندې خپه کېدل او چې خپه بینه شو نو عزتمند دغه حال دی سورته ملک عام دراویلی چې دغه جهنميان به وای کاش چې موږ اورېدلې وې د رب کتاب ځانم په پویا کړې وې نن به موږ په جهنم کې نه وو یو سبب دار قرآن کریم پر خودل او یاد ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت پر ورځ باندې په هغه چا رپورټ کوي چې کم خلق هغه قرآن له وخت نه ور کړي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر بوای اے زماره با دی خلق استاد کتاب دا قرآن پر خو دیو دی له وخت نو ور کړي اول الله رب العالمین فرمای چې کافران به پرز د قیامت په دی لاسونو باندې چکونه لګي نو داغي وجب دی چې دی وای قرآن کریم لمه وخت نو ور کړي يعز الظالم على يدي په خپل لاسونو باندې بچکونه لګي چې ما کاش چې پیغمبر تابعداري کړې وې او کاش چې ما قرآن کریم له ټیم ور کړې وې کاش چې ما قرآن کریم له وخت ور کړې وې دا ما څه کړې دي نو ان شاء الله د وسن اعظم وکړو چې د الله رب العالمین کتاب بیانو داغه الفاظ داغه حروف داغه ترجمه داغه تفسیر داغه مطلب داغه مسائل هر یو انسان کولای شي او که څوک دا وایي چې زما جبه پیړه شوی دا نو دا دروغجن دی دا دروغجن دی که کنځلي هر نمونه کولای شي بلکې یو منټ کې به 50 کنځلې وکي هغه له جبه نه دا پیړه کنځلې کولای شي خیره کولای شي بدر دي کولای شي نور څویل شي او د رب کتاب له جبه پیړه دا دا خو جبنه ده پیړه دا نور څه مسله ده نور څه مسله ده هغه انسان ستاسو تور شوی دی توبه الله رب العالمین توبه سره قران کریم د بار جبا پیړیږي نه هغه عمر کې چې تسبینګری تپ ټپی هغه ټیم کې د قران کریم ویل شي او چام چې ول وخت ورکړل الله رب العالمین پوی کړی الله تبارک وتعالى هغه پوی کړی دي او هغه خلق په قران کریم باندې پویدلی دي او چې کم خلق تلری دي نو هغه تعداد سګران شیخ کاری او بو تفکاری حالانکه چې چام ټیم ور کړی دی هغه نه تاسو وکا دلته درس قران کې دا هغه کم نوجوانان نه سپینګری چې بګناسو دا نه تاسو وکا هغه وتا ته وای چې را څومره پیدا شوی دا او څومره ما ته پیدا ملو شوی دا څومره به زوی شوی ما خو که چرتا اندر نه انسان خراب دی او دند انسان هغه زله چې کوم نه خراب شوی دی زله تور شوی دی نبیا بیسیار بانی بیسیار یو بانا بلا بانا که یو ختمی بلا 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 مختلف بانی بیا جوړیږي نو یو د جهنم د تلو سبب د الله کتاب پر خودل دي عزتمند د رب کتاب لغاړه ورکول صحابه کرام چې د جهنم نه بچو دي په دې کتاب بچو دي ګورئ په دې قران بچو دي الله رب العالمین قران کریم کې څه فرمایي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها اے صحابه
تاسو د جهنم په غاړه باندې وای جهنم ته ورځئ الله خلاص لای تاسو ردینا د قران کریم په وجه باندې د حبل الله باندې منګولې لګول دي د الله پر اسه منګولې لګول دي ردی په وجه باندې بچي دویم کم کار دی چې داغي د وجنا جهنم ته انسان زی جهنم ته زی هغه دویم سبب عزتمند هغه دی منځ پر خودل منځ ضایع کول چې د مانځه خیال کوم انسان نه ساتي نو ځم جهنم ته وځي د جهنم او د جهنميانو د خلو خبرې دی الله رب العالمین قران کریم کې کړی دی یو سبب کم تر شو جهنميان په خپل وای جهنم ته ذکر الو قران لم ټیم نو ور کړي دا ډېر اهم کتاب دی خپل بل اورا الله تبارک وتعالى فرمایي چې دې مجرمانو نه به تپوس وشي عن المجرمين مجرمانو نه به تپوس کیږي ما سلککم فی سقر دې سقر ته چار واستي دې جهنم تول رالی سو وجدا جهنم تول رالی تپوس به دې څوک کوي جنتیان به دې کوي فی جنات یتساءلون عن المجرمين جنتیان به تپوس کوي د مجرمانو نه ما سلککم فی سقر او پلان کیا جهنم تول رالی سقر مقام ته ذکر واستلې ناغور داولانه خبره کما کوي قالوا لم نكن من المصلين اغيب وای من نو مسكون کی د مس خیالم نساتا د مانځ پابندیم نه کولا زکا د مانځ خیالم نه کو لم نكن من المصلين د مانځ پابندیم نه کولا د مانځ خیالم نساتا زکا منګری جهنم ترالو عزتمند الاول خو منځونه آغا اکثریت چې کوم خلک پری دي د مانځه خیال نه کوي او که بیا مونږ منکو نو مونږ په داسې طریقه باندې چې هغه مونږ د الله رب العالمین په دربار کې داغي د قبلېدو ډېر لوی خطر ده چې قبول شي انا کېدې شي ولټه تا باغې باندې مجرم شي مانځه کې داغي خیال ساتل پکار دي داغه د فرایضو داغه د واجباتو داغه د سنتونو داغه خیال ساتل پکار دي مونږ په آرام وکا په اطمینان وکا دا سینا چې نه په خپل کوی شي او دا رنګ نه تا ته پته ولګي شرع د ماتسو ویل مانځه کې خشوع پیدا کا د مانځه په ترجمه باندې ځان پویا کا او مونږ په داسې طریقه وکا چې الله رب العالمین طرف ته توجهي نو دې وجنه د منظر فرایض خیال ساتل داغه د واجباتو خیال ساتل چې رکوع لاړ شي خن یخشا چې سجده لاړ شي خپ اطمینان باندې شته دو سجدو منس کې او دا رنګ خپ اطمینان سره خپل رکوع سجده هغه برابر کا ملا دې برابر ده تکلیف در تنشتره قومه خبر برابر وکا او که انسان دغه خیال نه ساتي عزتمندو سجده سهو به لازمیږي سجده سهو دی ونه کړه مونږ به واپس کې او چې مونږ دی واپس نه کا ګناګار شوي او بیا بعض مونږونه خدا سیدی هغه ته خلق سره اړو مونږ نه وای خلق وای د مونږ په شان کې وکم کتراوی هغه دې لګي دو پسړی تو وګړي په صحیح انداز باندې دی وګړي نو څوي ګوره که عام مونږ شا په داسې طریقه باندې وکړه کنه نو بس ټول بچ کم نه وړنګيږي هر یو وای یاره دا مونږ داسې وکړه مونږه 20 پوی نه کړو او تراوی چې څومره تیز کې وای ډېر زبردست وکړي تاسو مزیدار وکړي کنه او که څوک په قلارو کې وای د مونږ په شان کې وکړي په مونږونو کې مظلوم مونږ هغه تراوی دي چې دا ډېر مظلومي دي حالان کې دا خو دا الله رب العالمین سره دا الله تبارک وتعالى دا سره خبري وي مونږ خو دا الله سره خبري خیر دی وګد مونږ د قرأت کم وکا خو رکوع خو دې برابر وکا کنه سجده خو دې برابر وکا کنه چرته منس کې لک صاحب وبګیاله کنه چې تا یو کش دې تیر کړی دی دغه قاری دغه عالم او دغه چې بس شاته ولاړ دي په ټولو د الله لعنت ولېږي دا ټول لعنتيان دي
هغه انسان چې په دې پورې ملنډې کوي الله رب العالمین فرمایي زنوي ما الله فویل للمصلین دی منځ کوونکو له هلاکتي د جهنم کند دي خلکو لا د جهنم کند ته وزي ظالما ته د خلکو خیال ساتي چې را خلک ابوي چې تراوی چې کوم د اوزري وکړلې دا د جهنم کند ته تک دي ځان دې بوتلو خلک دې بوتلو تراوی خدای مستقل عبادت دی دا مستقل منځ دی په منځونو کې عزتمند دوه منځونه ډیر مظلوم دي یو د جنازي یو دغه تراویح منځ او دویم نمبر د جنازي منځ چاغم الله اکبر الله اکبر الله اکبر یو کشت تیرږي سره توجه نشته چې دا د مخې ته مبروت دی چې دا الله وبخي چرتا دا خو سپاره شو دسي جرګه ته په الله باندې یقین وکړه دسي جرګه کتا اومنه لکنه زبط تیم نه مانی تاسو کور ته درشي او دارنګه په جرګه باندې درشي چې دا چې کوم نه دا رشتہ برا سکے دا برا کې زر زور ته په یو کش کې وای به نه رامنډي کی نو تبه ملنډ رب سه وکړه تبه الټا هغه څه ټوپک را لې چې د چې کوم نه په بالای ودرې دو په بالای راته ولاړ دی زر وای چې دا رشتہ برا الله کې او رشتہ کو دواړو یو کش کې لګیا دی تعالی د خبرو هغه بدل نه درکې نو تبه دا جرګه قبول کی نو چې تینا قبل رب العالمین ته جرګه کې الله ته ولاړې او دارنګ په یو ریپټ باندې لګیا حساب غناله او الله اکبر دی والله اکبر دی او دارنګ کته کېدل پورته کېدل دي نو دا خدای الله رب العالمین په دربار د دینه چې رضان له یو غنټه خوب کړي وي به بهتر و نه کول د دینه بهتر دی اواز خلق پدې کې جګړه یې اتنشته او شل ته چې کم په کومه طریقه چې دی د سیوم نه قبلي دا په کومه طریقه باندې چې دغه یو رکعت هم نه قبليږي او کوم دې طریقه باندې څوک سلوږي نو سلم نه قبليږي او که زروږي نو زرم نه قبليږي الله رب العالمین ګورې شمارل نه کوي دا یې سيادو ساتي په ورځ د قیامت باندې شمارل نشتا چې وګورئ د انسان څومره عملونه کړلي یره دا څو رکعات یې کړلي دا رکعاتونه شمار کوي یره د انسان څو پیسې ور کړلي دا پیسې شمار کوي یره د انسان وګورئ چې د څو روزنی ول شمار کوي د انسان څو ختمونه کړلي ختمونه شمار کوي نه نه عزتمندو دام نکیږي سبحان الله څومره زله ویل د شمار کوي نه 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 الله تری نو کله کله به یو انسان به یو منځ کړي هغه به هغه بل د ټول عمر د منځونو نه درون شي د ټول عمر د منځونو نه درون شي الله رب العالمین تلل کوي شمارل نه کوي نو د جهنميانو خبره ده لم نکو من المصلين منګه منځ نه کاو د منځونو خیال منګه وساتو عزتمندو الله رب العالمین له ورتګ دی الله رب العالمین له تللی الله تبارک وتعالى ته جوابي عزتمندو جهنم ته تللو بل سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مدمن خمر همیشه شرابی د شراب والا هغه جنت تلانل شي بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوډو منترو جادو باندې هغه یقین کون کې هغه انسان به جنت تلانل شي دا خبره تاسو بار اوریدل عزتمندو کوډي جادو سحر دا په ګناونو کې ګوره غټه ګناه ده هلاک کون کې ګناه ده د دې دسي انسان په واره کې چې دا د مسلمانانو مقبره کې نه خخه نور مړو تر دې وجه تکلیفي هغه پاخه جادوګر خلا نشتا خوګره چل ولشتا تعویذونه لیکل شتا پزنانو کې مشتا پنارینو کې مشتا کوډګرو لتک شتا کوډګر خپل کوډ تر راوستل شتا تعویذونه مونږ کې زه بزې باندې یاد وساتئ تڅنګ دې دمګری لزید الله بندا سوچ وکړه سوچ تاسو ته څو خبرې وکم تاسو بیا دغه په کوپر کې شک نه کوئ ولې د سړی لزی چې مال دم وکړه چې زخه شمه چې هغه انسان چې جادو بخای د قران کریم په څه باندې لیکي واوري د قران چې کله خپل جادو بخای د هغه زنانو مهواري بیماری د حیض بیماری په وینه باندې درب کتاب لیکي تاغه سړی لذي چې زخه شمه دغه جادوګر چې جادو بخای
د رب کتاب د هغې پاڼې په خپو په تلو پورې وتړي او باتروم ته ورشي ته داسې کافر خواله ځي. دغه انسان چې ستا تعویضونه معلوموي په نوکونو کې تاله معلوموي او ستا وایي پلانکي ځای کې تعویض دی دا دله ګوري دا داسې کافر دی دا داسې کافر دی دی همیشه جنوب ګرځي. او یو کتاب والا لیکلی دی وایي کله چې دا جادو پخی که دا نارینه یي درته وویلی شي هغه استاد یې ورته ووایي مشر شیطان وایي ته لاړ شه که نارینه یي وایي ته د خپل لور سره او د مور سره بدکاري وکړه نعوذ بالله من ذلک. او که دا زنانه یي ورته وایي ته لاړ شه د خپل پلار او د زوی سره بدکاري وکړه. ته داسې کافرانو له ځي. عزتمندو دغه دمګرو نه واوړئ د الله خاطر وکئ داسې دمګرو له مه ځئ. د الله پیغمبر ګورې ټولو امتیانو له اجازه ورکړله دا خبرې پرېږدوئ چې دم هغه دی خو د خوله د میزوب غواړي د میزوب خوله نه دا ستا د مسلمان خوله غواړي. ته مسلمان یې تا خو پخوانۍ د جاهلیت خبرې دا پرېږدوئ. ځان باندې سورت فاتحه وایه د رب کتاب وایه شفا پکې پرته ده تکالیف به راځي که ته وایې زه ښه کېږم دغې سره ښه به شې خو غرق شوې بلکل ښه شوې خو څه شوې غرق شوې. بندونو نه ځان وساتئ دا میزري دمول د دې نه ځان وساتئ دا تارونه دمول د دې نه ځان وساتئ. دا د صحابو چې به د سړی ولیدو هغې په نس دا مشرکو دا شرک دی. عزتمندو ګوتمې دمول یو شی او بل شی دمول دا کوي عزتمندو دا مستقل شرک دی. دا چې څوک کوي هغه مشرک دی څوک ورځي په دې یقین کوي هغه په شرک کې مبتلا دی. که توبه چا وینستله نو ګوره تباهي کیو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جهنم بل سبب ښودلی دی چې ساحر جادوګر د سحر باندې یقین کوونکی دا به جنت ته رانړ شي. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي خپلولی پرې کوونکی چې څوک خپلوي پرې کوي او د مسلمانانو سره بغض ساتي دا انسان به جنت ته رانړ شي. او دې باره کې ټیم مختصر دی زما مې په دې مستقل خبره وشي خو انشاءالله بله موقع باندې به وشي. د مسلمانانو مابین کې چې کله اختلاف وي خپل منځ کې ورانې دی عزتمندو دام جهنم ته انسان بوځي. دې باندې یو حدیث واورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د جمعرات په ورځ او د پیر په ورځ باندې الله رب العالمین ته عملونه پیش کیږي. زمونږ ټول عملونه د هفتې ریکارډ الله ته په کوم ورځ پیش کیږي په جمعرات باندې او دارنګې د پیر په ورځ باندې اتوار پسې چې کوم د عام سپینګې او ته سې شنبه وایي که څه دغې باندې چې کوم دی په دغې باندې الله رب العالمین ته عملونه پیش کیږي. په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وایي اکثر روژه په دې دواړو ورځو باندې جمعرات او پیر باندې نبی علیہ السلام روژه او وجه دا و نبی علیہ السلام وی چې زما عملونه الله ته پیش کیږي او زه روژه یم. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله دا عملونه پیش شي نو په دې کې الله رب العالمین هر بنده ته هر مسلمان ته الله رب العالمین بخنه کوي او ټول الله بخي. خو د دوو کسانو عمل الله نه قبلوي او الله یې نه بخي. یو هغه انسان چې هغه شرک کې مبتلا وي په شرک کې مبتلا وي دغه کوډ او جادو منترو پسې ګرځي دغه کوډګر ته ناست دی هغه ځان له کور ته راولي یو شی او بل شی پې دموي تعویضونه پې معلوموي ځان له دغه کارونه کوي نو دغه انسان یو د هغه عمل نه قبلیږي. او دویم نمبر باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کله چې د دوه مسلمانانو الا امرأ كانت بينه وبين اخيه شحنا چې د دوه مسلمانانو مابین کې اختلاف دی بغض دی ورانه ده او وای الله رب العالمین ملائکه ته وای تاسو لږ ایثار شئ تر دې پورې چې دا صلح وکړي نو البه د عمل په دې باندې با د قبولیت مهر ال لګي. دا عملونه برنختی دي دا عملونه نختی او دا عمل به کله قبليږي چې کله د مسلمانانو خپل منځ کې دی روغ وکړي. نو څومره مسلمانان چې ګوره د خپل مابین کې وران دي اختلافات دي او بیا خپلوي کې ډېر لوی ګناه ده چې انسان کوي. خو عام مسلمانانو سره چې خپل مابین کې اختلافي
د خپل ځان د جهنم نه د خلاصي لپاره ورشئ. اکنه دا رمضان المبارک روزي معلق دي ځوړند دي د قبولیت مور په کله لګي چې کله د خلق صلح وکي حتا یصلحا. دا د الله د پیغمبر حدیث دی چې الله رب العالمین وایي چې څوک یې صلح نه کړ دا عمل باندې د قبولیت مور ولله لګوي. دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اې د الله بندیانو یو بل سره بغض مکوئ، یو بل سره حسد مکوئ، یو بل تشاکوئ ما وکونو عباد الله اخوانا. دا الله بندگان رونه شئ. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال. مسلمان د بار د حلال ندی، جایز ندی چې د بل مسلمان سره د دنیاوی کارونو د وجنا د 3 ورځې نه زیات خبرې باندې کی په دین په وجه بندولې شي. چې انسان بی دین دی هغه سره بندولې شي خبرې، خو یو انسان د دنیاوی کارونو د وجنا خبرې باندې د الله پیغمبر وایي مسلمان لدا جایز لري چې 3 ورځې نه خبرې زیاتې باندې کی. او د الله پیغمبر وایي کچا د 3 ورځې نه خبرې زیاتې باندې کړي نو لیس منا، دا زما په ډله کې نه دی. ځان له بل ډله ګوري. نو د دنیا کې خبره 2 ډلې دي. 2 ډلې دي. یو د نبی علیہ السلام د تر ابو لهب ډله ده او بل د نبی علیہ السلام ډله ده. ستا خوښه ده کم یو ډله کې شاملېږي؟ نو کم مسلمانان د یو بل سره ورانئ د اختر نه مخکې که روزي قبولیت غواړئ او روزي قبولېدل غواړئ نو هغه مسلمانان خپل مابین کې روغه وکړئ. او د الله پیغمبر سوی وخیرهما الذي يبدأ بالسلام. په دې دوانو کې بهترین هغه دی چې څوک ورمخکې شو، دا بهترین دی. ایته کامیابی ځان ګورې د سمو وایي چې بیا به یا راځو ورمخکې شم پلان کې به وایي چې دا یو ویریدم زستانه یریګم ستانه چې کوم نه بالکل زکام يم خکاته يم. یاد وساته د الله په نسبانه ته غوړې بهترینی چې د الله په نسبانه غوړ شي الله به غوړ کوي، الله به له عزت در کوي، الله رب العالمین به تا خوشالي. عزتمندو دا موضوع ډېر وګدا او ډېر خبرې دي خو لنډه ده چې مسلمانانو دې د وجنه اعمال هغه ختی دي اعمال ال قبليږي چې کله مسلمانان خپل مابین کې روغ وکي. دا سموي چې رضا خپل هغه ټوله سب چا چې انا وای کنه وجزه زېما دا انسان غرق شو. دا خو فرعون ویلو، دا خو قارون ویلو. ولې تر فرعون بچي خو نه ته د قارون بچي خو نه ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي ته د الله د پیغمبر امتی. نو دا هغه پیغمبر نه طریقات کنه ارڅ يرکا خپل ګور عزت يرکا خپل حسد دزلنه وباسا تکبر دزلنه وباسا. دا سموي چې زما غټ خاندان دی، دا خاندانونه د الله په نسبانی څم نه دي، دا خو د پہچان د پاره دي، دا خو د معلومولو د پاره دي. دا الله په نسبانه غوړه کم یو انسان دی چې د الله مني اگر چې نه نسب شتا نه مال شتا نه خپل کوټه شتا بالکل د بل ځای نه راغلی دی خو یاد وساتئ چې دین دی پکې نو هغه انسان کامیاب دی. نبی علیہ السلام فرمایي بهترین به پکې هغه انساني چې داغه بل په مابین کې چې کله قرآن ده او دې په ورمخکې شي. دیو جنا او صبر کول په دې باندې صحابه کرامو داغین من طریقہ کاریات کو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته سړی ډېر بده خبره وکړلې، ډېر ورانی خبره وته وکړلې. الله رب العالمین دې موږ ته داغه طریقې را نصیب کړي. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته ډېر بده خبره وکړلې، کنځلې وکړه. هغه ته ویل یا هاذا لا تغرق بشدمنا، اے پلان کیا زما په دې بدردو کنځلو کې څه ور ډوبېګا ما او ودع للصلح موضع صلح لسبک زیه پرې دا وکنه سولی لبکه زیه پرې دا هغه ویلا وېزا تا د نور خبرېم کولای شم. هغه نورم ډېر وکړه خبره ز ستا په شان تکي زتا سره فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا. من دا هغه چا سره ځان نه برابر او چې څوک د الله نه فرمانی کوي. ته د الله نه فرمانی کوي نو زه مو کما زه ولې کوما ردی وجنا مسلمانان ډېر ما ته پته راځي کله کې انسان اوسې خامخا پته ورته نو ډېر ورانشتا. نور مسلمانان را پاسې شیطانې نه ځان وساتئ. دغه شیطانې والا ګوره د جهنم لمبي به جوړ شي. دا چې کوم نه دیو
دا ګرمول پکار دار چې دې په ځای باندې سوکي صلح وکي روغ وکي مسلمانان را پاسې د هغې مابین کې صلح وکي هغې مابین کې روغ وکي او کم یو له چې ورځي نو هغه هم ځان داسې نه کوي داسې نه چې جهنم باندې ځان کلک کړي بلکې څه وایه وایي الله دې تا خوشحاله کړي چې ته رالې زمونږ صلح کې زه تیار یم زه به در سره ځم زه به هلته ورشمه پرېږده وایي دا د دنیا څیزونه نن عزتمندو د هر څه کوئ که مثال په طور باندې ته وې چې یاره په خپل انانیت باندې ودرېږي په خپل د حسد باندې او تکبر باندې ودرېږي په خپل د پښتو په د عزت باندې ودرېږي نه یاد وساته دغه ځمکه به حاصله کړي یو لوی ځمکه به درته میلاو شي او یا به ته میلاو شي یا نه او که میلاو شوه درته ځه نو ته خو دې لاړې قسم بالله که دا بچې دې بیا یاد کړي داسې خلک شته چې هغې داسې مسایل ته پوسي و یاره زما سره دا پلانکۍ ځمکه ده ما ته ښه پته ده چې پلار مې داسې نیول ده په زوره خو وایي چون کې زه خو بې ګناهګار نه یم که نه ته ورته وایې نه ته پې نه یې خو پلار دې ازاد که که نه او دا ځمکه ورته حواله که پلار به دې ازاد شي وایي هغه دې ځان له راکاږي هغه دې ځان له څه کوي راکاږي بیا به راکاږي بیا به ته ځان له راکاږي د اوس نه په ژوندانه باندې خپل چې چا سره څومره ظلم کړی دی هغې باندې ځان معاف کوي حقونه حقدارو ته حواله کوي او دارنګې د الله رب العالمین د رضا دپاره خپل مابین کې صلح وکړي روغې وکړي الله تبارک وتعالی دې موږ له په دې باندې د عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا